دبارو وضع عمل أو آخری کتاب ذکر کتاب الرد على الجهمية وغيرهم یا کتاب التوحید دیر مختصر دا دیر ربط التوحید ندم علماء خصوصا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه دريق اسم ربط ذکر کئی دا خاتمه و دا فاتحه او غیر تعبیر کی علامہ عینی بدرالدین عینی حافظ ابن حجر کرمانی شول اغیل دینا تعبیر کی فرد الخاتمة بالفاتحه شاہ او دا طالبان متویم ممتاق الوی خلق جنون بین سوال کون پولی کیون اعتراض او دا تے حسن النظم و ترتیب سر تعبیر کون دے امام بخاری نون بے باب کتاب رونو دا ایمان او اخیر کتاب رد علی الجهمية راوڑ دعولی نون بے دا معتقدات و دا ایمانیات کتاب دے او اخیر دا معتقدات و دا ایمانیات کتاب دے دا دے سلول وجہ دے رون دا مسئلہ کتاب پتا سوال دا کتاب پتا معتقدات و کتاب دے ورد دے پا فرق باندے لاؤ او پا کتاب الایمان کم دا کار کردے ایمان دے وجہ دے کر جاؤ دا کتاب الایمان ایسا کرتو دے ودل دے وجہ مستقل داؤ یو پا اول کے اول پا آخر کے نسلول وجہ دے یو احتماما خطیب چکر تقریر کئی محتفشان شی مقدم کی یا مثالون مورکی نور زیادی خبری کی واقعات اساسم ذکر کی آخر کے بھی اقبل مقصد دراشی نو دے اشارت کئی کہ مقاصد و مقصود بستان اگر کوئی معتقدات و ایمانیات دی دی وجہ نے اول کی مرورت و آخر کی مرورت احتمام مرتب لوی شان منامت دویر توقفات در نظر دروی خوری توقفات دے اشارت کی کہ دمانا دو جلد کتاب و صحت عقیدی موقوف بدءانهم او انتہاءانهم ذکر فبدء کی کتاب الایمان و آخر کی کتاب التوحید دے رونا اولے کہ دو جلد کتاب باندستا عملی و اول کی دی ایمان نی لا یدن عند اللہ جناح بعوض او اول کی دی ایمان او بیا پا دی دو جلد کتاب عملو کے وخیر کے قدیمت ایمان بہت شی ارسلات تقریبا امام محمد بن حسن شیبانی و سیر صغیر کی او حدیث رو لے و سند صحیحہ ما سرکتا اخیر کی لکی مشہور حدیث خدا دے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او غدا حدیث رو لے من ابو ہریرہ حدیث دے من کان اول کلامه و آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ توقفا دریم حافظ ابن حجر دنگلیلی کہ افتتاد اشرف نشو معتقدات اشرف دی پر نسبت لنو دلیل اشتقوق دی او اختتام اشرف و ختام مصر او سلورا ارشاد ورکی طالبان دا کہ ہر وقتا چوکس او مضبوط ساتا رد تبا فرق باطلو اولا ہم او انتہاء ہم تفسیر کی فیدی صاحب در عنوانی کہ حضرت ذکر کی استعاف میں اول اخر کے معتقدات اور تاس طول وقت ودی خبر باندے وطالع گئی کہ ہر وقت پیرا میں باندے لوگت بزن تیار ساتا بس روبے باب دا وحد اخر باب دا وزن دا عمل اولی تا دا انسان روحانی و طبعی ترتیب تا اشارہ ورکے دا روحانیات و نظام وحدہ دا روحانی او دا دے خاتمہ راضی پا وزن دا عمل دے وجہ وحی محکی اقلام او وزن دا عملی رسل او یا مسلانی لکلی لی اغلی رمضیدار وجہ لکلی لی اغوی وینا وحی ذکر اولا اذا اشارت لکی دما دا وجہ دا کتاب دا دا منقول نقل سر تعلق لری او پا منقولات و بقلت اعتماد کی لی استنادی وحی لکی ذکر وحی محکی اقلام او دلیل فیدہ بقل ظاہری کی کہ وزن دا عمل شی او حافظ ابن حجر اب لکلی دی ویدا وزن دا عمل دا اخیری دا آثار دا تکلیف ندی وزاقی نفس یا بسڑی جنت دی او یا بسڑی دوزخ دی دنیا کے تعلق دا دی دو جلد کتاب دا مضامین دا وحی سردی دے تریمہ وجہ او پڑھنفا کے تعلق دا وزن دا عمل سردی دنیا کے دلیل تیقل نسبت وحی تکی گی تو خلق ترغیب شو وحی کے دا کوری اسی تناول دائی جس نرے دا وحی سر تعلق دے نو ذکر دو ایما
او خیرت کې به ته سوچ کې چې په دې عمل وکړم زما میزان به دروند شي د حسناتو، نو ترغیب به پیدا شي. بس روبه حدیث د نیت او اخري حدیث دا وزن او د ثقل د دې لړ یو خبره کو عزت وجود دې په یو د ادا چې دنیا کې د عمل تعلق د نیت سره دی. که نیت خوب نو عمل مقبول دی، که نیت خراب عمل مردود. او په آخر کې زموږ د اعمالو تعلق د وزن سره دی. که ثقیل نو مقبول او که خفیف حسنات نو مردود. بس د دې کتاب الرد علی الجهمیه سره څه نسبت دی؟ نو رد په معتزله او په بعض خوارجو د هغې سره نسبت شو. او مخکې به باب قرات الفاجر والمنافق سره څه مناسبت دی؟ نو عام به یو فرقه باطله رد دی او دا به یو فرقه باطله رد دی. اوس اخري خبره به وکړو چې غرض د امام بخاري د انعقاد د ترجمه الباب نه څه دی. زما ورونو ګورې دې ځای کې ذهن ته لږ توجه ورکړئ. اصل غرض د رد په حنابلو دی، په بعضې حنابلو، په ټولو نه. او دا اوږده مسله ده د خلقو القرآن، خو هغه د دلته اوس نشم ویلی، ځان له پینې په ګڼټه درې پاو ټیم لګي. خو اصل غرض یې دی رد په بعضې حنابلو، ځکه بعضې په دې کې احمد ابن حنبل ته سزا میلاو شوې وه، نو بعضې حنابله افراط کې رالل، دویش کې رالل. نو هغوی به وایي چې قرآن خو غیر مخلوق دی، کلام نفسي، خو دا موږ چې پرې تلفظ کوو حتی دا نقوش او دا آیې او پاڼه دا غیر مخلوق دي. نو امام بخاري په هغې رد کوي چې نه، کلام نفسي د باري تعالی هغه غیر مخلوق دی، هغه قدیم دی، حادث نه دی. او دا چې موږ پرې تلفظ کوو قرات الفاجر والمنافق ټول خلک کوي، نو فاجر غیر مخلوق دی، چې د هغه تلفظ دی غیر مخلوق شي. او بیا اعمال د بني آدمو دا وزن کېږي، نو وزن په غیر مخلوق کې او په قدیم کې نه کېږي، په ممکن او په حادث او په مخلوق کې کېږي. بس مختصرا. او دویم غرض یې په معتزلو دی، د هغې د وزن د عمل نه منکر دی. زما وروڼو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کړې وه، وی بني اسرائیل 2 فرقې وې، زما امت کې به 3 فرقې پیدا کېږي، یو به جنت ته ځي، 2 به دوزخ ته ځي. تپوس ترې شو دا څوک دي؟ من هم یا رسول الله؟ ما انا علیه واصحابي. ما انا دا اهل السنت شو، واصحابي اهل الجماعت شو، چې دې پې قایم وي. هغه 2 فرقې څوک دي؟ 2 فرقې کې دا 15 فرقې په معتزلو کې دي، ښه 15، 12 فرقې په خوارجو کې دي، 32 فرقې په روافضو کې دي، 15 فرقې په مشبهو کې دي، 15 په مرجئو کې دي، او 3 په جبریو کې دي. او یو الحمدلله زمونږ ده چې هغې ته اهل سنت والجماعت وایي. ائمه مجتهدین چې څومره دي که نه، دا مختلفې فرقې نه دي، طایفې ورته ویلی شي، مسالک ورته جدا ویلی شي، خو د ټولو لاره یوه ده. ټول د اهل السنت والجماعت سره د صحابو سره تعلق لري. نو دا معتزله یو خرابه ډله وه، ډېر ګنده عقاید یې اوس شته که نشته معتزله؟ په دې نوم نشته، خو ګورې د دوی عقاید ځای په ځای خواره شته. لکه د دوی یوه عقیده دا وه چې دمونه نشته او تعویض شرک دی. نن سبا په بعضې فرقو کې دا شته که نه؟ د دې بله عقیده دا وه چې عذاب قبر نشته، روح دی مني ګورې جسد دی نشته. نن سبا داسې خلک ته چې هغوی د عذاب قبر د جسد نه منکر دي. د هغوی دا عقیده وه چې کرامات د اولیاو نشته. نن هم ډېر خلک د کراماتو د اولیاو نه کلن یا بعضن منکر دي. د هغوی دا عقیده وه چې معجزات د پیغمبر علیه السلام نشته. حتی قرآن کې چې کوم انشقاق القمر معجزه هغې کې تاویل فاسده کوي. نن هم دیګري فرقې والا د معجزاتو نه انکار کوي. داسې نورې ګنده عقیدې وې د هغوی. خیر هغې کې اوس نن وخت تحت عبادو په الله واجب دی و الی غیر ذلک هغه پرېږدو. او خو صرف د طالبانو دې دا چې کوم فاضلېږي دوی ته یو نقطه ویمه، د دې د مذهب دارالمدار په 3 اصولو ښه کومې فرقې چې ګمراه دي په دې 3 اصولو به د هغې د مذهب دارالمدار. یو جهل بمقاصد الشرع،
ثاني خبر خبره دلیل گمراه اصل وجه ده. دویم اتباع الهوا، دی به د پیسې او د خواهش او د وزارت تابع شي، نو دین به د بل طرف ته لاړ شي. او دریم څه شی دی؟ په دریم کې دی نو یو جهل بمقاصد شرع، اتباع الهوا د خواهش تابعداري، او یو د دې خلکو هغه عقل پرستی ده، اتباع العقل چې ورته ویل کېږي. بلکې زه به داسې تعبیر وکړم چې تحسین الظن بالعقل، چې عقل او شریعت کوم دی ظاهر کې ټکراو راشي، دی په عقل حکومت کې بیا شریعت نه کل نه مني، پولیس پرې راځي. دا کله دوزخ د پاسه پول دی، رسول نه تېره دی او د ویښته نه نری دی، وایي دا زما عقل مني. عذاب قبر وایي دا زما عقل مني، دا نشته. والا کړي دې خبرې ستا د عقل نه بالاتر دي، ته به نه منې. دا کار کې دلته څه وایي؟ وایي تله نشته میزان د قیامت په ورځ. ولې عقل نه منې؟ په تله به څه کوې؟ هلته خو کوړه څوک نه تلي او نه بېلته کې څوک جوار او غنم کوي. نه بدې به حسنات او سیئات نیکۍ او بدۍ ته لیرې کېږي. اوښه نیکۍ بدۍ دا خو اعراض دي، غیر مادي څیزونه دي. اذا وجدت عدمت ختم شي، اعاده معذوف محاله ده. او که بالفرض اعاده وشي نو غیر متقوم بنفسها دي، هغه څیز کې وزن کوي چې خپل تحیز لري، تقوم بنفسه لري، یو ماده لري، هغه وزن کوي. اوس یو سړي وایي ما په پرون پنځه لمونځونه کړي دي، نو یې راوړه ما ته راوړه که د جام کې واچوه، تیلی کې واچوه، اچولي شي نه بنا ما لکه ستا کار مسؤله ده. جبريل وجود منيش. طب شریعت ته ویل جساس احکام القرآن کې لیکلي دي چې حضور پاک تاسو کو جبريل نه څومره سات کې مال وحی راوړو، ورسونه مدد دي 500 سات مدد دي نه ورته اسمان پورې، بیا د یو نبل پورې 500 بل نبل پورې 500 مدد د تیز سوال څومره سات کې را رسېږي. وی قبل ان يرتد اليك الطرف، استاد سترګلاني رپېدل کې را رسېدل. او څنګه مني جنات منه کنه ضرور دلته څونه پیریان دي، اوړي وروړي منډې وایي تر دې آواز اوري په منځ کې اکثر کوي ته به چلانا. دا دلته موبایل دا سیسټم کې دی، دا دلته وایي هلو، په امریکا کې وایي هلو، او دې د هغه تصویرونه هغه ستا تصویرې دا ټول څیزونه خو نن میدان ته عجایبات د دنیا څخه ښکاري وایي. بیا عقل نه مني. داسې به وایي چې کله رسول الله مبارک ته معراج ته راغی او ابو جهل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لما ما خبر آئے وی راشا کنا نن خود مرگر ناشنا خبرے کئی وی سوئی وی دا لکسات کے بیت المقدس تتلیم او بیا واپس راغلے پڑے لکسات کے دا سے خبرے کئی او پوی خطلیم او بیا راغلیم ابو بکر صدیق و طویل مقلدہ وڑا خبر دا کوئی کی پڑے لکسات کے اسمان تتلیم او بیا راغلیم بیا مانا ایماندارس یؤمنون بالغیب. الغاب ما غاب عن بداهة العقل والحواس. جس تا عقل نہ مری ہوتے ہو مانے اعتماد پر اللہ پیدا ہے. ایمان بالغیب فلسفہ ہوتا ہے. کیونکہ ہر شخص دا عقل لا راضی مانے او کہ راضی نہ مانے نو دا مصطفی اللہ و رسول اعتماد اللہ نے عقل اعتماد. بعض چیزوں ندی ایمانیات و بالغیب. عیسی علیہ السلام ما یودل رسول اللہ نے قادیانی اور خود دے ماته وایي چې عیسی کله کې ویلو چې عیسی علیه السلام په اسمان کې ناست دی، ما ویې یو وایي دی په اسمان کې اودسماتې کوم ځای دی؟ فورا اعتراض دی اودسماتې کوم ځای کې؟ هغه هم تاسو وایي چې اسمان کې ډېر رنګونه نشته که نه؟ ما ویل د مور ډېره کې دی څو میاشتې تېرې کړې؟ وایي نهه میاشتې. مې هغه کم وړ وښایي چې پکې وچ وړي هغه باتروم وښایي چې پکې ډالې دی وښایي اړېنا وایي خدای انتظام کړی خبیث بچے سارا کلی چینل نشي کول عقلونه جنګي بیا هو په جنت ته سوال کوي جنت کې ډېر نشته د خلکو په کې سکه او د سماعتي بته کوي او د سماعتي له بته کوي نه راځي او یې باندې تاسو کې تاسو خلاص دا چې دا عقل یو شي سره کوي